روجه چې کوي نو په روجه کې ګور یاد ساته پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وی ټول خلک په رمضان په روجه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبوک او نیټ کوي دی خو خلک فرق او تباہ کړل هلکه غټ موبایل چې استعماله نو دین له استعمال کا کتاب پہ وګورا د پیغمبر مبارک حدیث پہ وګورا تاریخ پہ وګورا د علماء بیانونه پہ وګورا خل استعمال کا نو خشه دی خل استعمال کا نو خشه دی زمون غټو غټو علماء ته ډېرې غټې غټې فایدې واغشته او لیکن نوجوان کل ته تبعی واغشته نو پر رمضان کې پر روجو کې بیا مونږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک په ټول دروغ دی ټول دروغ لګي او فیسبوک تلاوت نه کوي د خدای نیک بخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کا درود شریف وایا او غیبت نه او دروغ هم نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه که ختمې کو د رمضان په روجو کې دقسې دروازې عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړی باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړی قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین ووایي بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړی خپه کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کم مجلس کې د حضور پاک نومونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور خدي بل ولا نکی خدي صلی الله علیه وسلم نو ته صلی الله علیه وسلم خو دې نه وی نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوی ها وی چې په دویمه پوړی مې خپه کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دې دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجه ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین زمور پلار خلک خیال نه ساتي رونو چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښځه یې راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې کوه تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کوې د مور پلار قدر کوي قدر وی چې په درېیمه پوړی کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وی چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت وکړې تشه روژه نه څونه عبادت وکړې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره ورځې په تکړه د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کمې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت دی ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله کټینګ شو تبه یې ده بیا نو ښکلی د مارونو خشته عبادت به کوو ښه
انشاءاللہ اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو ور هغه دی نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي لمونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دقه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي اے بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکم الله سوال کوي باباجي زمون خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دی ویلی ته په خپله وی چې ما نه غواړې نو خدای غواړم ده نه پوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخښمه شته څوک حاجتمند چې حاجت ولا پوره کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړی دی ما ته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي موږ ټول محتاج یو الله ته که نه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریاست بل څه پریشاني وي نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمنۍ او پېشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کینې ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کینې او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې یې ورسره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کوه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه زما وروڼو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صائم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني له به پاسول نو چې دا ماشومان به دروازې په جړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي دی وجود ته نه ګورې اتي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخت کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي پر روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله کوشش کوئ چې د روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصاني کېږې مه نیسه که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمی دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي واله کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناستي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماتوم به هم نسم کافر دې ولیدم څه نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دوکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه روژه به وي کله زما په خیال
چې د ګل په شپه باندې د اتوار ورځ او د ګل په شپه په میاشتې ته ګورو که خیر انشاءالله که میاشت ښکاره شوه او اعلان درته وشو خو د ګل په ورځ باندې به که خیر بیا زمونږه روجی او که چېرته میاشت ښکاره نه شوه او اعلان ونه شو نو د نهې په ورځ خو که خیر انشاءالله قوي روجه به انشاءالله العزیز رب العالمین دې په مونږ د رمضان دا میاشت په خوشحالۍ تېره کړي الله دې په خیر تېره کړي او الله دې پکې مونږ له د عبادت توفیق راکړي او سګرټ څکلو سره اودس نه ماتېږي اودس خو د سګرټ څکلو سره نه ماتېږي خو ښه شی نه دی ځان ته ساته ښه د سګرټ د څکلو نه ځان له غوندې ساته خیال دې راغی ما دې ښه والد صاحب اور میں بذات خود بیمار ہوں آپ کی دا دعا غواړي او دا زمونږ یو ملګری دی روح الامین د محمود آباد الله یې دلم شفا ورکړي والد صاحب دې الله شفا ورکړي د پېښور نه راغلی دی پریشاني د الله دې پریشانۍ په خوشحالۍ وفات کړي د ډکي د لاجبر خور وفات شوې ده د ډکي د ډکي ښه جمعې ملګری الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له دې الله صبر ورکړي او بعضې ملګري بیماران دي دعاګانې غوښتنې فاید احمد مولوي صاحب خط چټ را لېږلی دی الله دې بیمارانو له شفا ورکړي روغ صحت دې ورکړي دې مو چې کور والا او بچو دعا غوښتې ده دې هم دعاګانې غوښتې دي با محمد زاهد صاحب او اسرار قاري صاحب دعا وکړئ ټولو دپاره د فیصل مور بیماره ده او ورور یې هسپتال کې دعا مسئله ده مور له دې خدای شفا ورکړي سره د والد صاحب او د ورور مسلې دې الله دې ولا حل کړي او دله دې خدای نارینه اولاد ورکړي دعا وکړئ چې څوم بیماران دې الله تعالی شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص خدای زمون فراخ روزي نصیب کړي بعضې دوستان دي زمونږه د منزل راځي د لرې پېښور نه یو ځای بل ځای نه مردان نه هغه په بونه او یو ځای بل ځای نه غریبانان هغه زورمنډۍ او دارچن نه یو ځای بل ځای نه راځي شب قدر نه ما نه ځای نه یې خطا کېږي او الله چې څومره دوستان دلته زمونږ د جمع له راځي او تکلیف برداشت کوي الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه ولا ورکړي د زړه مقاصد یې پوره کړي خوشحاله زندګي نصیب کړي پریشانۍ ختمه کړي زموږ یو بل دوست دی چین ته تللی او تازه بل راغلی دی هلته څه کاروبار دعا ورته وکړې د پېښور دی او دلته راغلی دی زموږ مانځله نو دعا ورته وکړې فضل هادي صاحب نوم یې دی چې الله پاک ورته دا کاروبار بختور کړي الله ولا ډېرې ګټې ورکړي الله ولا خوشحاله زندګي ورکړي مونږ سره محبت لري څوک مونږ سره مینه لري الله دې ورسره مینه وکړي او چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ولا ورکړي د چا چې بچي ني خدای نارینه اولاد ولا ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي او الله چې چاته څه حاجت دی ولا پوره کړي چاته څه ټینشن دی پریشانی ده پروردګار په هغه ټینشن پریشانی ولا په خوشحالو باندې بدله کړي رب العالمین زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د شر نه مو ساتي د مخلوق د شر نه مو ساتي د ګوند د شر نه مو ساتي کوم هلکانو چې خو رښتې نشته خدای صالح او دیندار رښتې ولا ورکړي کوم جنکو رښتې نشته صالح دیندار رښتې ورکړي که د چا په کورونو کې ناچاقي ده او اختلافات الله په روغو باندې بدله کړي الله مونږ د رسول الله مبارک سنتو تابعدار کړي د هغې د سنتو په دایره کې زمونږ زندګي نصیب کړي او خدای د ګناه نه په امن و امان کې وساتي ظلم ته تور کې رب العالمین ګناه نه مړه تور کې خدای د رمضان د میاشت په خیر تېره کړي په عبادت یې تېره کړي په روغ صحت یې را باندې تېره کړي خدای د عمرو د حجونو توفیق د عمرو توفیق پکې راکړي د عبادتونو توفیق راکړي د ختمونو توفیق راکړي الله تم د تلاوت سره او د منځونو سره د زړه مینه پیدا کړي خدای منځونو سره تلاوت سره او خدای عبادتونو سره د زړه مینه پیدا کړي او خدای د ګناه نه مړه تور کړي نفرت هم ته پیدا کړي ایمان سره مینه پیدا کړي ستا ذات ستا مبارک حبیب سره مینه زیاته کړي او تعالی ناراضي شي خدای مونږ هغه قوم جوړ کړي چې د روژې په میاشت کې ته بخې مونږ پرې وبخې او چې د رسول الله مبارک او د جبریل د خیرو چاته کړي دي خدای هغې نه مو ساتي هغې نه مو ساتي هغې نه مو ساتي او خدای خاتمه بالایمان کې خاتمه بالایمان کې ډېر دوستان دي او ساجتونه دي دعا کوي چې خدای حاجتونه پوره کړي یو دوست راغلی دی بچی کینسر بیماری ده دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي یو بله زنانه ده دغسې کینسر بیماری ده الله چې چاته بیماری دي خدای بیماری راولیم ته او لرکیم ته خدای ټول له شفا ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي موږ د غمونو نه وساتې موږ د آفتونو نه وساتې د ناګهاني شلقونو نه هم رب العالمین محمد وساتې آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد